یاره چې د میخې نه قرباني کیږي که نه کیږي نو ډېر تفصیلات وخت زموږ سره دلته نه وي، لیکن دا ټول تاسو واورئ چې میخه د ټول ائمه اربعه حنفي مالکي شافعي حنبلي د ټولو فقهاو په نسبت باندې او د علماء امت د جمهور علماء امت په نسبت باندې کتابونه لیکلي ډک دي چې دا میخه د غواو قسم دی، دا په غواو باندې قیاس هم نه ده چې دا قیاس مونږ کوو د غوا په شان نه، دا نوع ده د دې غواګانو نه. د دې وجې نه چې زکات ورکوې نو میخې په غواګانو کې شمار دي، باقاعده پی جایز دي، ذبح کول جایز دي، غوښې خوړل جایز دي، نو پی ماسته غوړي ورسې خوري دا ټول جایز دي، دا ټول احکام د دې د غوا دي او په دې باندې په دې کې هېڅ اختلاف نشته دی. دا محض څه خلکو شوشې را پرېښودی، حتی که د دې ائمه اربعو نه علاوه چې کوم اهل حدیث دي د هغوی په نسبت باندې هم د هغوی د علماو کتابونه موجود دي چې میخه د غواو نوع ده، باقاعده نوع من البقر. د دې وجې نه که څوک باقاعده د غوا د اوښ په دې اوښانو کې بوختي اوښ ورته وایي، د اوښانو کې یو جدا قسم دی، یو جدا قسم هغه جدا دی، لیکن هغه نوع د اوښانو ده، نو قرباني جایز ده، د میخې قرباني هم جایز ده. په دې شکونو کې مه پرېوځئ. څوک د غوا قرباني کوي برای راست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې دله ذکر کړی، قرآن کریم خو یې تا ته وسعت درکړی، په عربو کې میخه نه وه په هغه وخت کې، دا د عجمو له طرف نه، دا جاموس چې ورته په عربي کې وایي دا ګاومیش د پارسي نه تللی د دې علاقې نه. وروسته چې کله میخه راغلې ده باقاعده میخې ته نوع من البقر ویلی دی، دا د غواو قسم دی. نو په دې شکونو کې مه پرېوځئ. د میخې قرباني بالکل جایز ده. څوک وایي چې نه زه د غوا کومه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د غواو یا د اوښانو کومه، موږ خو د اوښانو هم نه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اوښان حلال کړي دي او ګړې او بیزې دا ټول دا کومه د میخې نه کومه نو مه کوه، لیکن ناجایز نشي ویلی ورته. څوک چې د میخې قرباني کوي قرباني بالکل جایز ده.